بسم الله الرحمن الرحیم. شیرپو بازار کې ولاړو عبادت خان ما دلته یو څور وزونه د ایشو راغلی و چې دلته یوټیلیټي سٹور دی په شیرپو اډه کې. دا لپاره افسران دا غوی ته اطلاع ملو شوی و چې یاره د دې نامعلوم وجوهاتو بنا باندې دا سٹور دی ځای ختم کړی شو. د دې کسانو چې کوم دي د هغوی دا دغه ورکړی شو چې یاره دا سٹور ستاسو ختم شو د سیل یا د هر ایشو چې کوم ده په دې کې پرون دلته کسان هم راغلي وو، دلته احتجاج هم کړو، خو د هغې رنګ رونړو نو دی نه کې زمونږ د قومي وطن پارټۍ مشران چې کوم دي هغه راپاڅېدل او سکندر ایت خان شیرپو ته هغوی کال وکړو، هغوی سره میلو شو. نو هغه بره نه افسرانو ته کارونه وکړل او الحمدلله هغه سٹور چې کوم دی هغه یو ځل بیا بحال شو. نو دې حوالې سره موږ سره د مشران ولاړ دي، د دوی نه به دې حوالې سره تپوس کوو چې دې حوالې سره موږ ته څه وایي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت ورو ستا ډیره مهرباني شکریا چې ترالی او دا اهم ایشو د پاره تا په دې باندې دا هایلایټ کړه. دلته پرون نه بله ورځ ما سره دا مخامخ دکاندار دی شفیق نوم دی، پروژونو کار کوي، زما رشته دار هم دی، ما ګاونډین دی. ما سره رابطه وکړه چې یاره شیرپو سٹور نه سودا په بوجو کې چې او سٹور ختم شو. به هر حال خالی روز وه، چوټیم وه، خو ما وی مړه خالی پر څنګه ختمې کی. بیا چې کوم مالک مکان و د دې سٹور بیا هغه ما سره رابطه وکړه، بیا چې هغه هم رابطه وکړه ما بیا هغې نه پس را سره شفیق هلک بیا رابطه وکړه. نو بیا ما مخصوصه کړه چې یاره دا خو واقعي څه شته. بیا زه پخپله رالم، ما چې پخپله سترګو وکتل دوی بلکل سودا بند کړې وه. هغې نه پس بیا د خالي په ورځ ما سکندر ایت خان شیرپو صاحب ته ټلیفون وکړو او ورته مې وویل چې یاره زمونږ د شیرپو سٹور مسله ده او دا ختمیږي. بیا هغه وویل چې د یانه نن خو د خالي او اتوار ورځ دی، د پیر په ورځ به پکې زه انشاءالله خبره کوم، بیا به تا ته ویم. نن د پیر ورځ ده، هغه په دې کې خلې ځلې وکړې او دا سٹور واپس بحال پاتې کو. الان کې دا سٹور ختم شوی او تاسو کتلی شئ دلته کې دا سوداګانې دوی ټولې په بوجو کې چوړي دي، د هر څه بند کړي دي، المارۍ خالي کړي دي. بیا زه رالم د سٹور والا ملګرو نه ما تپوس وکړو چې یاره دا څه ریزن باندې تاسو بندوئ. نو هغوی دا ریزن پیش کړو چې یاره دلته سیل کم دی، په څه وجه کم دی. دلته خو مخکې چې دا سٹور کلو شو د دې سیل هم ډېر و او هغه وخت کې بادیم کوو، اوس بادیم سیوا کېږي، سیل کمیږي. وجه څه ده؟ هغوی دلته د بجلي ریزن پیش کړو چې یاره بجلي نشته او زمونږ دا کمپیوټر بغیر بجلي چلیږي. نو زه خو اول ډپارټمنټ هم درخواست کوم چې تاسو دوی دپاره د یو بیټرۍ د یو 2 شیشو غم وکړئ چې د دوی دا لیپټاپ چلیږي. نو انشاءالله دلته به سیل هم ډېر کېږي، ستاسو سٹور به هم چلیږي، دا مسلې به هم نه راځي. نو نن چې هغه کومه ایشو راغلی وه نو هغه د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین جناب سکندر ایت خان شیرپو صاحب په وجه هغه په دې کې خصوصي دلچسپي واخیسته چې دا زما د کلي سٹور دی او په د خالي په ورځ موږ هغوی سره رابطه کړې وه، د اتوار په ورځ هم چوټي وه، د خالي هم چوټي وه. نن د ګل ورځ وه او تقریبا 3 بجې ما ته کال وکړو چې هغه مسله حل شوه د یانه او هغه سٹور انشاءالله بحال پاتې شو. په دې باندې د علاقې د عوام، د مارکیټ والا، د بازار والا، د ټوله علاقه، د غون شیرپو، د یونین کونسل شیرپو، د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب، د جناب سکندر ایت خان شیرپو صاحب ډېر شکرګزار دي چې هغوی داسې د غریبو خلکو او د مزدورکارو خلکو دپاره چې دلته به یو ریلیف میلاوېده او هغه اداره بندېده او په هغې کې هغوی انټرسټ واخیستو او هغه واپس بحال پاتې شو. نو په دې باندې زه د قومي د وطن پارټۍ د مشرانو ډېره شکریا ادا کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ناظم صاحب خو د دې نه مخکې خبرې وکړې او ډېرې خشته خبرې وکړې، زبردستې خبرې وکړې. دې کې څه نور څه ویل پکار نه دي، خو بیا موږ یو 2 خبرې کول غواړو. دا سیس چې دی دا یوټیلیټي سٹور دا د غریبانانو شی دی. مالدار سړی خو به لاړ شي، دغلته کې نور غټ غټ سټورونه دي، غټ غټ دوکانونه دي. دلته کې کوړو دي 400-500 روپۍ ارزان میلاویږي. ټرالو دغه مزدوران دي د خرګاړو، هغې دپاره چې دی نو دا لکه یو اهم یو څیز دی. په دې کې مخکې هم چې دی نو زمونږ شیرپو خان لکه د دې وړو په مسله کې هم ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې وي. شهباز شریف صاحب ته هم چې دی نو لاره کړو نو هغه وړو رازاد شوي، اوس هم راځي، خو لکه د هغې مطابق دی وایي چې دلته کې سیل کم کېږي. نو د دې باره کې چې دی نو مونږ دا آفتاب خان هم شکرګزار یو، سکندر خان چې زمونږ دپاره دا یو قدم اوچت کو او زمونږ دا سٹوري واپس بحال کو. سلام. سکندر خان او د آفتاب خان ډېره شکریا ادا کوو چې دا سٹوري به واپس بحال کو او ډېره مهرباني.
یقینا دا تاسو د مشرانو خبرې اورېدې په دې علاقه چې کم کلم سخت وخت راغلی دی نو دا مشران دي سکندر حیات خان شیرپو صاحب او ملي رهبر ابطال احمد خان شیرپو صاحب چې هغه هم د دې عوامو لپاره आवाज اوچت